کوم د هندوستان سره معاملات په سوشل میډیا باندې د هغې مختلف سکینډلز راځي که نه څه کول پکار دي او کم طرف ته به دا خبرې دي په دې حالاتو کې د چا چې ذمهداري ده نو دا ذمهداري موږ هغوی ته پرېږدو لکه د آرمي څه ذمهداري ده د ایجنسو څه ذمهداري زه به تاسو دا صاحبزاده صاحب محترم د الله سبحانه وتعالی عذاب چې راځي عذاب داسې یو به ونه چې اسمان نه ګولې راشي خو عذاب دغه یي که نه اختلاف یې ګرانۍ قتل و غارت یې بدامني پریشانیانې مرضونه دا عذاب دی د الله چې خپله ذمهداري ده د تحصیلدار خپله ذمهداري ده د ډي سي او د اس پي او د وزیر اعظم او د وزیر داخله خارجه اوه خو چې زه خپله ذمهداري پوره کړم زما زه د بجرۍ غلا کومه زه نور خیانت زه کومه زما نه ګاونډي تنګ دی کاروبار کې زه هر څه کومه په هر ځای کې زه کرپشن کومه او زه بره لاس نه سم د دې اثر چې دی په دې ټول ملک باندې کېږي چې مولانا صاحب د هغې کوټیشن وکړو او حوالې ورکړه دا د هغې وخت نه یو طریقې کار دی خو دا په داسې تناظر کې دی ته کتل نه دي پکار په ظاهر کې وګورو د مولانا صاحب زموږ په مابین کې چې هغه زموږ کوم مشرب دی د هغوی کوم مشرب دی ظاهر کې به خلک فرق محسوسوي د دوی پیغام هم دغه دی چې یاره د اتفاق مظاهره پکار ده مفتي صاحب محترم خواږه اخلاق او د لویه سینه او د درون مزاج موږ ډېر متاثره شو او نن جامعې ته رالو الحمدلله د قرآن د طالب علمان او د ښایسته دیني ماحول هم ولیدو ډېر زیات خوشحاله شو چې اول نمبر په ده باندې مونځ فرض کېږي زبردست اول نمبر مونځ دی روژه قضا کولی شي پرېښودی شي حج مخکې وروستو کولی شي زکات مخکې وروستو کولی شي یا فرمایي صلی فانک لم تصلی وضو مبارکو ته فرمایي چې عبادت کې کما حقه د تعدیل د ارکانو سره کوه نو شیخ صاحب ډېره مننه کوم ښایسته پیغام وراکړو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام علمی خبروں کې زه قربا صاحبزاده محمد جنید قادری تاسو سره بیا په یو نوي پروګرام کې د یو اهم شخصیت سره حاضر خدمت سامعینو حضرات زموږ کوشش وي چې موږ د سوشل میډیا په اړه باندې هغه کرنٹ ایشوز راپورته کړو هغه مسایل تاسو ته په ګوته باندې کوو کوم چې معاشرتي مسایلو حل وګرځي په دې بنیاد باندې موږ سره پروګرام کې موجود د ډېر معتبر شخصیت که زه د هغوی مختصر تعارف وکړم اسم ګرامی جناب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب چې سابقه منتظم اعلی جمعیت طلبه العربیه د هغوی منتظم اعلی پاتې شوي دي پروګرام کې موږ سره موجود دي هغوی ته پروګرام کې موږ هرکلی وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو صاحب تاسو په راتګ باندې او موږ له په ټایم راکولو باندې زه تاسو ډېر شکرګزار یم چې موږ له وخت راکړو خپل قیمتي وخت نه موږ ته څه حصه راکړي الله عزتمند کړي دا زموږ لپاره فخر دی جزاکم الله حاضري در او دا سعادت دی جزاکم الله جی بس مختصر یو څو پوښتنې ستاسو د دغې عهدې په اړه باندې زما ذهن کې راځي او زه یم چې تاسو نه وکړم نو یقینا دا به زموږ د کتونکو لپاره ډېر کارآمد شي مولانا صاحب دغه جمعیت کې تاسو هلې ځلې کړي یا دې نه علاوه ملکي صورتحال نه ښه واقف یې سیاسي سماجي څومره خدمات چې هغه ستاسو الحمدلله اوس هم روا دوا دي یو اهمه پوښتنه چې زه ضروري ګڼم هغه دا چې آیا د مسالکو په مابین کې د اتفاق او اتحاد به په څه بنیاد باندې راشي او د دې فواید به څومره دا زموږ د ناظرینو تاسو لږ مختصرا ذکر کړي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد محترم صاحبزاده صاحب زه ستاسو د ادارې او ستاسو د دې چینل شکریه ادا کوم تاسو ماله دا موقع راکړه او زه جامعه سبحانیه رضویې ته حاضر شوم او ستاسو دا ښایسته منظر او دا د قرآن اواز او دا د قرآن تلاوت دا د علم او د سنتو زده کړه دا ډېر ښایسته ماحول دی الله یې دا همیشه لري والله ستاسو د والد صاحب په ژوند کې برکت واچوي د خیر کارونه کوئ او دا کم کار تاسو کوئ الحمدلله دا خیر خلکو ته رسوئ محترم وروره موږ الله سبحانه وتعالی په داسې یو ملک کې پیدا کړي او داسې ملک الله راکړی دی د دنیا په ملکونو کې بهترین ملک دی او د دنیا په موسمونو کې ټول ښایسته موسمونه دې ملک سره دي او د دنیا په انسانانو کې ښایسته انسانان او بهادر خلک هغه په دې پاکستان کې دي الحمدلله ثم الحمدلله موږ چې خراب یو موږ چې کمزوري یو موږ د الله د نظر نه غورځېدلي یو
موږ د فرقو د وجې نه یو. دا ټیک وایي. دا مسلکونه دا مذهبونه دا خو د اسلام یوه لاره ده زبردست او د عبادت یو طریقه ده او دا د نبی علیه السلام د دور نه موجوده ده. مسلک او مذهب ویل کېږي د تلو مسلک مذهب د تلو لارې ته چې کوم لار ته ځي. دا ټیک وایي. او اوس دا دین چې موږ ته را رسېدلی دی دا د صحابو په ذریعه را رسېدلی دا دی. ټیک خبره ده. یو صحابي به نبی علیه السلام نه یو خبره اورېدلي بل صحابي به نه یې اورېدلي. یو حالت کې به نبی علیه السلام یو صحابي یو شانتي لیدلی بل به بل شانتي لیدلی. هغه علمي اختلاف څه ته وایي هغه دیني او علمي او شرعي تاسو چې د هغې زمانې نه یو طریقه ده. اوس موږ په داسې انداز کې هغه فروعي او هغه موږ داسې حد ته ورسوو چې دیو بل پسې منځونه نه کوو دیو بل خلاف فتوې لګوو دیو بل نفرتونه کوو نو دا د اسلام لاره نه ده. نبی علیه السلام چې کله د غزوه احزاب نه فارغ شو یهودو د ټولو مشرکینو سره تعاون کاوه. غزوه احزاب غزوه خندق چې ورته وایي. نبی اسلام صحابو ته وفرمایل چې لا یصلین احدکم الا العصر الا فی بنو قریظه. بنو قریظه ته مازدیګر مونځ رسوئ. بعضې صحابو مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو بعضې ناوخته کو هلته ورسوه. نبی علیه السلام ته خبر راغله او دواړو شکایت وکړو قسم الله چې یا رسول الله تعالی مونځ به هلته رسوي ده په لاره کې وکړو او نور ویل چې دیو مونځ لیټ وکړو. بعضې صحابو د نبی علیه السلام په ظاهري الفاظو عمل وکړو چې مونځ به هلته رسو که لیټ کېږي خیر دی. بعضې صحابو د نبی علیه السلام په مراد عمل وکړو. مراد یې دا چې تیز لاړ شي خو دواړو د نبي اسلام څه ونه ویله. نو دا حدیث تقریري شو. نبی اسلام خبر هم حدیث دی عمل هم حدیث دی او خاموشي هم حدیث دی. نو څنګه چې هغې کې نبی اسلام دواړو ته څه ونه ویل او دواړه په حقه وو. د هغې نه وروسته هم چې دا څونه په مانځه کې په زکات کې په حج کې یا په ژوند په دغه کې مختلف احادیث راغلي دي او حدیث شته دی او موجود دي نو موږ له هغه برداشت کول پکار دی. موږ له اختلاف ډېر ښکلی پیغام شیخ صاحب ورکو او تاسو به د هغوی د خبرو نه فهم کړي هم وي چې ځینې څیزونه داسې دي چې هغه موږ هایلایټ کړو زموږ د کم فهمۍ په بنیاد زموږ د ناپوهتۍ په بنیاد باندې چې یقینا چې هغه د دغې نوعیت خبرې نه وي او بیا د دوی د خبرې اتفاق کول غواړم هغه هم دا چې علمي اختلاف چې څه ته ویلی کېږي په شرعي دیني مسایلو کې پوچ گچ باس مباحثه دا خو د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه څنګه چې مولانا صاحب د هغې کوټیشن وکړو او حواله یې ورکړه دا د هغې وخت نه یو طریقې کار دی خو دا په داسې تناظر کې دی ته کتل نه دي پکار چې موږ په یو بل باندې تر هغه حده پورې ورسو چې په یې کې نعوذ بالله من ذلک ثم موږ له شرک او د کفر د فتوو پورې د هغې هغه جریان وکړو بلکې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو فرمان هم دی چې مبارک فرمایي چې یو کس بل هغه چاته د کفر نسبت وکړو چې هغه په ظاهر کې کلمه طیبه ویلې ده او هغه د الله د ذات منونکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات منونکی دی نو دا الفاظ به یو طرف ته سرایت کوي خو بالفرض و تقدیر دا مقابل کې کم کسو په ده کې دا د کفر دغه مصداق ګرځېدو خو ټیک دفعه بها وګرځه دا الفاظ به ده ته دوباره رجوع کیږي د مولانا صاحب خبر مقصد هم دا دی چې موږ له د اتفاق نه داسې د اتحاد نه او د محبت نه او دا مې په دې بنیاد ضروري وګڼله چې مسلکي اختلاف کو په ظاهر کې وګورو د مولانا صاحب زموږ په مابین کې چې هغه زموږ کوم مشرب دی دا وي کوم مشرب دی ظاهر کې به خلک فرق محسوسوي د دوی پیغام هم دغه دی چې یاره د اتفاق مظاهره پکار ده. ډېره ښایسته خبرې مو کړې دي. یو سوال پوښتنه بله ضروري ګڼم دا چې شارټلی ستاسو ټایم هم قیمتي وي چې آیا دا کم حالات صورتحال د دغه اختلاف په تناظر کې د ملک جوړ دی او کرنٹ ایشو په بنیاد باندې به زه وایم چې اوس کم د هندوستان سره معاملات په سوشل میډیا باندې د هغې مختلف سکینډلز راځي که نه نو آیا تاسو څه محسوسوئ چې حالات څنګه دي او څه کول پکار دي او کم طرف ته به دا خبرې دي؟ محترم صاحبزاده صاحب یو خو کار دی په دې حالاتو کې د چا چې ذمهداري ده نو دا ذمهداري موږ هغوی ته پرېږدو کوم حکمران طبقه ده لکه د آرمي څه ذمهداري ده د ایجنسو څه ذمهداري ده حکومت څه ذمهداري ده خو به حیثیت عوام چې زمونږ کومه ذمهداري ده هغه دوه دي. یو زمونږ ذمهداري دا ده به حیثیت عام مسلمان که عالم دی که ډاکټر دی که پروفیسر دی که زمیندار دی که مزدور دی په دې حیثیت عام معاشري خلک موږ یو زمونږ دوه ذمهداري ګرځي. یو ذمهداري زمونږ دا ده چې موږ دعا نه کار اخلو. دعا ډېره لویه اسلحه ده او دعا کې الله د خیر القرون د صحابو دور نه واله هغوی به خپل حکمرانانو ته دعا کوله چې الله زموږ مشران نیکان صالحان دي ښو ته مخه کړي بدو نه وساتي په ښو کارونو کې مدد وکړي. دا خلیجي ملکونه چې دا تشه شګه ده تشه شګه مفتي صاحب محترم ډېر راځي حرمینو ته راځي او هلته ډېر
هغه تش په دعا آباد دي همداسې ده هر دغه کې ورته خلک دعا کوي چې الله خو ته مخه کې بد ونه وساتي یا الله ملګري ولا خکي یا الله نیکان صالحان کې یا الله ځان ته دا دعا الله تعالی قبلای زبردست زمونږ یو موږ به حیثیت عوام زه خاص کر علما او ته وایم چې هر منځ کوي او کلم دعا کوي یا الله زموږ مشران نیکان کی یا الله زموږ حکمرانان نیکان کی یا الله زموږ مشران ته نیکي خو ته مخه کی موږ خیری کوو نو چې خیری کوو حکمران غرق د موږ ټول سره غرق کیږو یو دا دویمه دغه دا دی چې موږ خپل ذات خپل ځان ټیکو الله سبحانه وتعالى په قرآن کې فرمایي ځان کوم مسائل دی وبس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله د هغه قوم حالت نه بدلی کوم قوم خپل حال په خپل بدل نه کی د دې شان نزولم انفرادي ژوند سره زیات تعلق ساتي خپل ځان ز بدل کما زه ما چې کوم ځمداري جوړیږي خپل ځمداري پوره کما چې ما ځمداري پوره کړه بره چې ځمداري دا په خپل پوره کوي چې خپل ځمداري ده د تحصیلدار خپل ځمداري ده د ډي سي او د اس پی او د وزیر اعظم او د وزیر داخله خارجه او خو زه خپل ځمداري پوره کما زما زه د بجری غلا کومه زه نور خیانت ز کومه زمانه گاونډي تنگ د کاروبار کې زه ارز کومه په هر ځای کې زه کرپشن کومه او زه بره لاس نه سم د دې اثر چره په ټول ملک باندې کیږي زه به تاسو د صاحبزاده سي محترم د الله سبحانه وتعالى عذاب چې راځي عذاب د یو بونه چې اسمان نه ګولې راشي خو عذاب دغه یې کنه اختلاف ګرانی قتل و غارت بدامنی پریشانیانی مرزون دا عذاب دی د الله دا عذاب څه مې درې کیږي دا د الله په توجه باندې او په عمل ټیکولو باندې بدلېږي دا زموږ لپاره دا عذاب دی کوم هندستان څخه مسله ده که ګرانی ده که بې دینی ده که بې حیایي ده که بدامنی ده که هر شی دی دا د الله یو عذاب دی په موږ دا به درې کیږي هله چې موږ الله ته متوجه شو ښکلې خبره وکړه شیخ صاحب چې ذمہداري د هر چا بیله ده او په دغه بنیاد باندې به زه دا ووایم چې د علماو کردار د منبر او محراب پورې موقوف دی او دوی چې کوم د لسان جهاد ورته ویل کېږي په ژبه باندې د الهي کلمت الحق دپاره اواز پورته کول او د خپل رعایې او د خپل ماتحت څومره هم چې حلقه اثر دی د هغې تربیت کول دا د علماو ذمہداري جوړېږي او دوی چې څنګه ووي زموږ الحمدلله د آرمي فورس په صورت کې نوجوانان او دغه شان چې په دغه فن کې ماهر دي دا د هغوی ذمہداري جوړېږي او د حکمران چې کومه ذمہداري ده هغه حکمران له پکار ده د رعایې چې کومه ذمہداري ده هغه رعایې له پکار ده نو یقینا چې ډېره ښایسته خبرې وکړو بس اخري پوښتنه کوم بیا یو پیغام اورم هغه دا چې شیخ صاحب محترم هسې کو دا ووایو تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړي دا پروګرام به په دې راټول کړو چې والد صاحب محترم سره تعلق څنګه جوړ شو او بیا تر دې دمه دا مختصر زموږ د عوامو ته یو جلک هم پیش کړو ښه به ډېر محترم عزتمندو اورېدونکو زما خویندو زما ورونو من خو په دې معاشره کې دلته هم سبقونه ویلي دلته پاتې شوي یو د مفتي صاحب محترم نو خو موږ ډېر وخت نه اورو او د ډېر وخت نه موږ د په دغه کې وو خو زه په سعودي عرب کې یم او مفتي صاحب محترم هلته راغلو زمونږ دلته ملګری نږدې تاج محمد حاجي صاحب د علاقې دی زموږ خپل خلک دی د هغې په واسطه ورسره یو ملاقات وشو بیا د مفتي صاحب محترم خواږه اخلاق او د لویه سینه او د درون مزاج موږ ډېر متاثره شو او نن جامعې ته رالو الحمدلله د قرآن د طالب علمان او د ښایسته دیني ماحول هم ولیدو ډېر زیات خوشحاله شو ډېره مننه بس یو دو ټوک پیغام د عوام الناس ته پرېږدی چې د محترم صاحبزاده صاحب ستاسو به د چینل په واسطه زه یو پیغام ټولو خویندو ته ټولو ورونو ته ورکوم صرف یو پیغام دی او دا پیغام نه دی دا یو زما سوال دی او داسې یو زما سوال دی چې دا یو حقیقت دی موږ ټول د سترګې پټو چې محترم ورونو موږ ټول دا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې نه وروستو چې کوم انسان دا کلمه ووایي نو اول نمبر په د باندې مونځ فرض کېږي زبردست اول نمبر مونځ دی روژه قضا کولی شي پرېښودی شي حج مخکې وروستو کولی شي زکات مخکې وروستو کولی شي مونځ داسې یو عمل دی چې هېڅ صورت کې مخکې وروستو کولی نه شي زبردست که جامې دې ګنده نو الله وایي په ګنده جامو کوه قضا کوې نه تیمم اودس نشي کولی تیمم وکړه قبله ده نه ده معلومه وس وکړه معلوم کې خو بس مونځ کوه په ولاړې نه شي په ناستې کوه په پروتې کوه په تلو تلو یې کوه خو لکه مونځ پرېښودی نه شي یو دا چې مونځ مه پرېږدئ دویمه دا ده چې دا مونځ ګورې دا د جبریل علیه السلام چې د ملایکو مشره ملایکه ده دا د الله د طرف نه د تکبیر تحریمه الله اکبر نه واله سلامه پورې دا الله ورته ښودلی دی نو په هغه طریقه کوئ چې کومه طریقه موږ ته نبي اسلام ویل ده او هغې کې اهمه طریقه دا ده چې موږ کله مانځه باندې ودرېږو زموږ توجه ټول الله سره جوړه شي زبردست ولاړ په مانځه په ګیره کې ګوتې وې په جامو کې ګوتې وې یا خوا دې خوا ګورې توجه دې نه وي نو ګورې دا مونږ نه قبلېږي دویمه دا ده چې مانځه باندې ودرېږي قرات به کې چې مونځ والا اکثر خلک مانځه ولاړي شونډې نه خوځوي دقسې ولاړ رکوع
دغسې چې ته قرت ونه کې ته شونډې ونه خو ستا مونځ نه کېږي دا ټیک وایي او دریم نمبر دا چې رکو ته لاړې رکو کې به ایسارېږي زبردست رکو نه پورته شي سمع الله لمن حمده ربنا لک اب ولاړې باندې وې زم ډېر وروڼه او خویندې داسې دي چې رکو ته ښکته شي نو سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم پورته کېږي سیده کېږي نه سیده سجدې ته ځي دا درته وایم چې زمونږ د تباهۍ دپاره زمونږ د ذلت دپاره او زمونږ د نقصان دپاره دا یو مونځ کافي دی دا راته خیرې کوي هر مونځ چې انسان کوي دا ملایکې بر الله ته پیش کوي او چې کوم مونځ صحیح نه نو واپس دا مونځ ملایکې ګزاري دا مونځ انسان ته وایي چې ضیعک الله کما ضیعتنی ای انسان الله دې دقسې تباه او برباد کړه لکه زه چې دې برباد کړم نو زه ستاسو د چینل په واسطه باندې خپلو خویندو ته ورونو ته یم چې کم دې سړی یي نه چې هغه رکو نه پورته کېږي نه سمع الله لمن حمده په ولاړه نه وایي سجدو دواړو منځ کې نه ایسارېږي سجده کې نه ایسارېږي مونځ په قلاره نه کوي جلتي کوي نو خیر په تندي خپل کوي ګیره ولا خپل کوي دا خور دا لاس خپل کوي او ته مونږ په قلاره کوه دا مونږ ګورې خیرې کوي د مونږ د راته مونږ خرابېږو ستا د مونږ د لاسه مونږ ټول خرابېږو نو چې مونږ زمونږ سم شو په قلاره شو نو زمونږ ټول عملونه به الله ښه کړي شیخ صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړو پیغام هم ډېر ګټور پرېښودو عبادت د مسلمان یو پہچان دی او زه به هم په دغې خبرې اکتفا وکړم چې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو صحابي مونځ کو چې فارغ شو حضور مبارک ورته فرمایي صلی فإنک لم تصلی صاحبه دوباره مونځ کا تا مونځ نه کو صحابي ثانیا مونځ کوي حضور مبارک ورته بیا فرمایي صلی فإنک لم تصلی په دریم ځل چې کله وکړو هغه د حضور خدمت کې عرض کې قربان داسې زما په عبادت کې څه کمی محسوسېږي چې تاسو په تکرار سره په ما باندې عبادت دوباره کوم حضور مبارک ورته فرمایي چې عبادت کې کما حقه د تعدیل د ارکانو سره کوه نو شیخ صاحب ډېره مننه کوم ښایسته پیغام وراکړو او ستاسو یو جهان مننه تاسو حاضري وکړه موږ له وخت راکړو زه د دغه شعر سره به دا پروګرام راټول کړم چې یو شاعر فرمایي چې غیروں سے سنا تو نے غیروں سے کہا تو نے غیروں سے سنا تو نے غیروں سے کہا تو نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم کو کچھ ہم سے کہا ہوتا د دې سره ما قربا صاحبزاده محمد جنید قادری لرا کې اجازت وما علینا الا البلاغ جزاک الله خیر